خیمه توي الله فرمای دا حرب په خیمو کې بند ساتلې شوی وي داسې لکه شوتر مرغ چې اگای واچي او بیا د وزر لاندې پټه ساتلی چې گرد په پرینوزي الله فرمای دا حرب ما تاسو لبند په خیمو کې ساتلی دسه بند بي لم يتمسهن انس قبله ولا جان تا نمخ کې با دی حرو ته نه د چا نظر لګېدل او نه د چا لاس لګېدل زما عزیزانو داسې به خزي او دنیا کې کتوې زړه پاکه خزا کوم پاکه کوم کلو یا نه وړه خو بچالي دي اخر چې ماشومې بار لوبه کوي څوک خو ګوري کوي اوس خو لوی ګوري اوس خو لوی جنکه پلاره تیریږي چرته لکان ولاړ پلاران راشد الکانو پلارانو ته شکایت کی چې جی دا زامن دې منه کړل ته شریفي جنکه تیریږي او دا الکان دلته ولاړ دي نو بد خبر ده شریفي جنکه زمونږ د ملک شرافت داشه ځوان جنې پیغلا جوړه کړي سنگار کړي سار د سړو نمخ کې د کور را بهر کې او بیا کچا ورته وکته وي شریفي جنکه دا زمونږ د ملک شرافت اوس قرآن کی او لفظ راضی لفظ جلباب څه شه ده وای اپیزانو صاحبانو جلابی بهن کمزه کې ده یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن جلابیب دل جلباب جمع ده برقه ته وای عربی لغت وګوره جلباب هغه برقه ته وای چې د سر نواله تر نکونو پورې یو وخته بار بند نه ما په خبرو پوهیږم جلباب هغه برقه ته وای او بیا به هغه برقه د داسې کپڑے وي چې سړی وګوري او الټي ورکړي تاسو پوه شئ عرض دا عزیزانو چې لاړه حیا شرم لاړو غیرت لاړو ما ته بعضې خلک وایي جي سیرت جلسې په کار دا دی چې ته خو پکې د سیرت خبرې وکړې نو دا ښځو مزو نو زه وایم ستا کفره وخورم سر ته د مور ډېره وجاړه سیرت جلسه سیرت بی بی فاطمه سیرت ہو کنو اوئے بی بی عائشہ سیرت ہو کنو بی بی فاطمه چې وفات کېدا وصیت یې وکړو چې زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ بیا چې د شپې مې جنازه اوچته کوي نو کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او صادرې پې وغوړوئ چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونیو زما د کفن ټوټه دام پردی سړی ونیو وګورئ د بی بی فاطمه حال زه خو شیعو ته م وایم تاسو د بی بی فاطمې نوم اغستل زما وس در باندې ورسي زه ستاسو نه جبې پرېږدم سنیانو نه به سرونه پرې کوم او شیعو نه به جبې پرې کوم چې تاسو په کومه خوله د بی بی فاطمې نوم اخلئ بیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها داغه په کوټه کې مرقد اقدس ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما بکلړو شو او ما بد پیغمبر د قبر زیارت کول غوښتنو وربرل مخبم بربندو ولی زما خاوند بیا چې ارکل ور سره زما پلار ابو بکر دفن شو او بیا به قبر تورلم بیا به می مخبر بندو ځکه چې ابو بکر می پلارو چې څو وخت کې ور سره عمر فاروق دفن شو
حضرت عائشہ فرمائی چې ما به دروازه لرې کړه او د پلار او د خاوند زیارت به مې کولو نو مخ به مې پټو. عمر ډېر لوی سړی و خو چونکې اجنبي و نو زما ستر ته فرض و نو ما به مخ د پلار او د خاوند قبر تم پټ زکو چې عمر مې چرته ونه ګوري. نعرہ تکبیر. دا حیا دا د بی بی فاطمه او دا حیا دا د حضرت عائشہ او دا حیا دا د بی بی زینب مخی پټ دی او د یزید مخی ته ولاړه دا او تقریر کوي. ورته وای ماذا تقولون ان قال النبي لكم او یزیدک محمد رسول الله د قیامت پورز درنه تپوسو کو چې زمان وسو سرم څکړیو نو تب څه جواب کوي. تقریر دم خزی زما عزیزان عرض داو سیرت قرآن و حدیث اخلاق قرآن. حضرت عائشہ نے تپوس شو چې د پیغمبر اخلاق څنګه ویل خلقه القرآن د سردار کونین اخلاق قرآن. نو اصلی دین قرآن و حدیث بل هیڅ نشته. اصلی دین قرآن و حدیث. الف لام میم ټولو وایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن د خدای کلام. په دې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام؟ په دې څه دلیل شته؟ څوک پوهیږي چې په قرآن باندې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام؟ عزیزانو عرض واوره مونږ په دې ملک یو ډلې ډېرې لکه اوس دوه ډلې شوې دی ملک. څوک وایي کالاباغ ډیم جوړېده پکار دي، څوک وایي مې جوړوي خلک خرابي. کالاباغ ډیم باندې واوره د صوبه سرحد 200 مربع میل ځمکې به تباه کی، کورونه به تباه کی، کلی به تباه کی. وګوره د ملک انجینیران او د ملک لوی لوی د دې فن ماهران اغي خپل تجاویز ورکړي دي چې دې ډیم سره صوبه سرحد کې دادا نقصانات وکړي. نو خر لکای نیولو نه خیر نشته. بل دا چې ایثار دې ته نه وایي چې یو سړی دې ځان ډوب کی او بل دې کامیاب. زما کور دې وران شي او ستا کور دې آباد شي. نه، زما بم خیال سره په دې ملک دا صوبام څلورم جز دی د پاکستان. په هر حیثیت دا صوبه پاسمانده صوبه ده. مونږ په هیڅ قیمت د توربیلې ډیم منلو ته تیار نه یو. په هیڅ قیمت ورته تیار نه. که په زورم جوړ کو نو د خدای زور اور دی، آسمانی افت به پې راشي وران. والله که زور دی وکړو د خدای داسې قهر به دې ونیسي چې بیا به د خلاصېدو درک. مشوره وکړه ټول ملک سره د دې فن ماهرانو سره. مونږ ولې تباه کړو؟ وګورئ د ورسک ډیم زیمونه راشي ترننه دیوالونه نه ټینګېږي. د توربیلې د ډیم زیم وګوره ثوابه څه حال دی. دا خو دومره عظیم زیم دی، 80 میله ډب دی. په دې خو به تاسو کوواټم په اوبو کې پاس ګرځي. تاسو خیال راغی؟ نو زما عزیزانو عرض داو چې په دې خو دلایل مونږ هر چاته معلوم دي چې دې کې دا نقصانات دي. په قرآن دلایل وایي
قرآن وقدن څه دلیل دی چې دا د خدای کلام. نو په دې ملک کې نخرې ډېرې دي، یو نخره پکې پرویزیت ته. اوس ثوابه طرف ته یو بل بلا راوته ده چې عذاب قبر نشتا او د مرګ نه وروسته بیا ژوندون نشتا. تاسو خیال راغی؟ دا یو ډله راوته ده. ان شاء الله دعا کوي بار وفات نه وروسته ورپسې ور روانم ارڅ مې کیته جوړ. تاسو خیال راغی؟ ما وی چې دا څوک کوئی عذاب قبر نشتا دې ګړګړونه ونی سي ورته شته کنيشتا. زنکدن خو مې در باندې راوستو. زنکدن شته کنيشتا؟ ابوی بالکل شته پرې مې دا قبر عذاب شته کني. ته ګوره چې دې منی دا ټوله ګناه د ملک د قانون دا، دا ټوله ګناه د ملک د قانون دا. کته ملک قانون د جناب محمد رسول الله جوړ کړي وي والله کنه پکې د قادیانیت نوم چا غسته وي، نه پکې د پرویزیت وي، نه د بهاولیت. فتنه سر بده نه وي دیدلې چې چا اوچت کړي وي. ټوله ګناه د ملک د قانون. ستا په ملک زنا څومره خراب شه ده، ستا ملک زنا د پارم قانون نشته. دو زناکار پولیس ونیسی تاڑے تے بوزی چالانی کی مجسٹریٹ سے چل جائے لکھا جی خیر خیریت سم کری جی سم نے دیکھا چرتا گرزی دی خزا ورطوی جی دامی دوستے گرزی دیو سیل میلم کون وی خس زور جبر وی نانا جی بالکل نا وی خزینو دی دفارہ قانون کے صدفہ نہیں. ایک شرمی دلو، ایک شرمی دلو پدا ملک، اے شرم دلی عمل کا. دا خوشتا چې موټر په لاره کې ودرې سپیټر دې کېنولې دی ودرېږئ موټر کې ریډیو دی لیسن جوړ کړي موټر کې ریډیو دی. ریډیو به زه موټر کې نه لګوم چې ترا ته په ټي وي سټیشن 18 کروڑ روپۍ لګي، په صدر ټي وي سټیشن 38 کروڑ روپۍ لګي. دغه له خو دې ودرولې دي صاحب سپیټران په لاره کې. زما عزیزانو عرض داو په قرآن دلائل یو فتنه پکې پرویزیت. په دې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام؟ عزیزانو یو هغه دلائل چې کوم قرآن په خپل ویلي. قرآن ویلي قل ان کنتم تحبون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کتاسو په شک کې ای د دې کلام نه چې کوم الله نازل کړی دی نو راوړی یو سورت په مثل د دې. یو سورت داسې جوړ سورت جوړ ولې نشي جوړول؟ جوړ کړي دې سورت پسې وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ واليوم الموعود وشاهد ومشهود. دې پسې سورت جوړه چې والنساء ذات الفروج. په دې دا علماء پوهیږي